خبره پکې وشوه. صحیح. خو طوفان صاحب یو سوال مې بل په ذهن کې دی، دا ابل ور چې کوم دی نو جسټس مسرت خلالي هغه وایي زما صوبه، او بیا وایي یاره باډر چې کوم دی نو کولو دي. د جج دی سوال ته وګوره که نه، دا یو خبره کوي. بیا دلته کې چې کوم دی نو منصور الشاه چې کوم دی نو دې وخت کې کم اقدام روان کړی دی، لکه د ججانو دې دغه کردار ته څنګه ګوري، لکه دوی ته څه پکار دي؟ دا غالب خان یې بل وردم چې موږ خبره کولو نو موږ وایو چې یاره خصوصا په دغه ذمه دارۍ چې څوک ناست وي نو د هغه مینه آیین سره پکار ده، د هغه منه قانون سره پکار ده. دا نه چې د هغه مطلب دار یو سیاسي جماعت ته خوشحالولو دپاره یا دې مطلب دارې دغه کومه اهم کرسی چې دغې ته یو ونه رسي د هغه په ځای بل څوک لاړ شي او هغه انتقام په زړه کې یو ته مطلب دارې په هغې بنیاد کاروئ که د کم بینچ خبره چې کې علب خان بی دغې بینچ سره د سره د اختیار نشته چې هغه آیني میټر چې کم دی مطلب دارې دا وچیړي. لکه په کم کیس کې چې آیني سوالي دا به آیني بینچ ته راځي. دغه 2 رکنی یا 3 رکنی بینچ دا کومه ایشو چوړلی دا د دوی اختیار نو، ځکه چې دغه مسله وه آیني. بیا مطلب دارې ته پکې شوکاس نوټس د توهین عدالت جاری کې، بیا واپس هم دغه کې په دویم دل مطلب دارې او بیا راځي کمیټې ته چې بادي نظر مې کمیټي چې کومه ده نو دا د توهین عدالت نو بس بیا خو مطلب دارې چې ته یو خوا ډیمانډ کې د چیف جسټس نه د پول کوټ نو تا خو چیف جسټس ته هم دغه اشاره وکړه، تا خو چې دې وخت کې په عدلیه کې چې اختیار دی د بینچ جوړولو د کیسونو دپاره، تا خو هغوی مطلب دارې متنازع کړ. نو آیا ستا مقصد نه پوره شوی نو د هغې لپاره تو عدلیه ولې تار کې د هغه کردار مطلب دارې کم خلک چې په سپریم کورټ کې ریپورټینګ کوي عبدالقیوم صدیقي غوندې خلک زه دا ټایپ خلک اورم نو هغوی بالکل مطلب دارې ډېر سخت تنقید کوي. هغوی وایي چې یاره دې بالکل د آیین خلاف روان دی، دا د کار نه دی، دا کم کیس چې دغه کوي دا د آییني بینچ کار دی. نو په کار دی چې مطلب دارې د عدلیې کې چې څانه ججان دي دوی له پکار چې دا په یو پلیټفارم چې د قام اواز شي، د آیین اواز شي، د قانون اواز شي او دوی د خپل اختلافات د وخت کې مطلب دارې ګوره 2 ډلې را چېرته به فکر زیاتي چېرته به کمي خو واضحه 2 ګروپه دي او د یو ګروپ نه دا امید ساتلی چې دا ګروپ چې کوم دی د آیین او د قانون پابند دی، خو د دې بل ګروپ نه د هغې چې سربراهي څوک کوي د هغې نه دا توقع نشي ساتلی، ځکه د هغو په زړه کې حکومت ته یو انتقام پروت دی چې زه ولې دغه اهم کرسی ته ونه رسېدم. یا لکه د ټولې دنیا دستور چې وګورئ پارلیمنټ ته سنټ ته دا حق حاصل دی چې قانون سازي وکړه. پارلیمنټ او سنټ قانون سازي وکړه، دا قانون سازی لاندې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې پاس شو هغه بیا صدر دستخط کړ د هغې کابینټ ډویژن چې کوم دی د هغې نوټیفیکیشن جاري کړ، د هغې نه بعد د چیف جسټس یحیی فریدي تقرري شوې ده او هغه د منصب ته راغلی دی نو د آیین مطابق راغلی دی. باچا د ټولو نه سوپر پاور دا ګوره غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې مطلب دا دی چې د عدلیه نه سوپر پاور چې دی دا پارلیمنٹ دی. علب خان بھائی زه تاله لنډ مثال در کوم، زه ستا په حجره کې یا ستا په دکان کې یا ستا په کمپنۍ کې زه نوکر کېږم او ته ماله تنخواه راکې ته مې نوکر اخلې، زه تا ته جوابده حکم نیم یم د تا نو د پارلیمنٹ منتخب وزیر اعظم په ایڈوائز باندې صدر پاکستان چې کم دی دا چیف جسټس تقرری کوي نو آیا چیف جسټس چې کم دی دا وزیر اعظم ته جوابده دی که نه دی؟ آیا چیف افسراف وزیر اعظم ته جوابده دی که نه دی؟ تقرری یې څوک کوي؟ چې کله ستا تقرری کوم سړی کوي نو تا هغه ته جوابده ښې نو دې وخت کې ستانه سربراهان چې کوم دي پارلیمنٹ ته جوابده دی. ګوره په دې عدلیه کې سابقه چیف جسټس چې دا د زیاتو ججانو ولې نو خوښه چې هغوی وي چې دی خو د آیین بالادستي راولي، دی خو د قانون بالادستي راولي او دی خو د پارلیمنٹ د بالادستۍ خبره کوي، نو د ججانو نو خوښ. دا ججان خپله مرضي غواړي، دوی خپلې فیصلې مسلط کول غواړي. د جنرال ضیا مارشل الله ګوره چا جایز ګرځولې ده، عدلیې نه ده ګرځولې. د مشرف مارشل الله د نظریه ضرورت لن تخت چا جایز ګرځولې ده، دې عدلیې نه ده ګرځولې. چا ته تپوس دغه خو د آیین خلاف ورزي، دوی ولې د آیین خلاف ورزي کړې؟
چا تپوسو کو د بل اور زمونږ خبر تا چې تپوسونه کول په هغې کې دا ذکر شوی چې 50 کاله پس سپریم کورټ وایي چې د بټو د 500 فیصله غلطه وه دا کړې چا وه د هغې ججانو چا تپوسو کو په دنیا کې خو دا قانون دی چې د قبر نم سړی راپاسئ قبر نم سزا ورکوي اونم انګریزانو قیده کړې ده شب قدر کې ګیټ دغه کړی نو د هغې ججانو نو چا تپوسو کو چې د بټو د 500 فیصله چا کړې